ځان باندې پټرول واړو د عدالت مخې ته ځکه دوی مونږ ته انصاف نه راکوي چې 14مه ورځ دوی لا تر اوسه پورې نیولې شوي مونږ خو تور سر یو د یو بل په کور خو نه کېږي یو خوازو کله بل خوازو زمونږ کم حالت د دې حالت ذمہواري زما د پلار د زما د ترونو ورکوټوال نه په دې وال ورسه کې راغټ شو د پلار وال ورسه هم برداشت کول نو بس ته مونږ خو غټ شو اوس خو د ترونو بچو د ترګانو د ماماګانو وال خو اوس نه شو برداشت تکله شه د ترونو بچو له خو یو ډبه یا ښځې یو ډبه د شته ورولې پرېږدي او که نه پرېږدي تاسو نه د دیرونه دونه همت چې خپل کور باندې راته نه کړه کور یې در باندې روان کو او روانېږي بس ته نور اوس هم نه کېږي کور یې در باندې روان کو الله دې بدترین حالات که چې څنګه مونږ در په در لوغړی الله دې داسې ولوغړه به چې څنګه دې مونږ ولوغړولو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو دا کم خاندان چې زما په څنګ کې موجود دی د دوی ما مخکې ویډیو کړې وه او دا د ترونو نه او د پلار نه دا لوریانې د پلار نه ویزاره دي ګوره خو چېرې دا وایي چې زه ترې نه یم نو بیا هم صحیح ده خو دا وایي چې زه ترې نه یم خو ټول خاندان چې کوم دی دا شهادت ورکوي چې موږ پلار هم تنګوي او موږ ترون هم تنګوي دوی مقدمې هم کوي یو 1 کروڑ دی یوه خور د دوی بله ده دې ځای کې په دې ویډیو کې نشته دی دا مور دومره وخلې شوې ده چې په دې باندې دا سترغلي چې کوم دی دا بالکل پړسېدلي ده دغه مخ نه یې ټانکه وتلې ده او بیا دا پالچ خو هم وخلې ده نو موږ به د دې سره خبره ترې کوو چې اوسه پورې څه پیشرفته شو ځکه چې په دې کې موږ یو ویډیو خو هم کړې ده جی اوسه پورې چې دی زمونږ د ظالمان زما د پلار او زما د ترګان ښه آزاد ګرځي ښه دغه ګرځي کلیعام ګرځي دا د کوم ځای قانون او د کوم ځای انصاف دی پته نشته چې دوی له پیسې ورکړي دي قانون والا پیسې ورکړي که څنګه چې دوی داسې خاموش ناست دي دوی اوسه پورې دوی ګیر نقل ښه آزاد ګرځي دی او هر یو کس به دا وایي که نه چې د دې د لوریانو کې څه چل دی ځکه یې وهلي دي یا د دې د مور کې داسې څه خاص خوبي وي ځکه دوی وهلي شوي دي چې دوی ګیر شي موږ ورته ښه مخامخ ودرېږو ښه دی زموږ تپوس دی یو کې چې دوی ولې والې شوي دي د دې څه اصل وجه یې څه وه چې دوی والې شوي دي خلکه به انسان د هر چا دغه کې به راځي چې دوی والې شوي دي بښنه وي یا څه خو به راځي دوی دې زموږ په مخامخ موږ ته د ښه مخامخ ودرئ او ودې وی او اصل وجه د دې دا ده چې موږ والې شوي یو دوی د کوټیوال نه تر غټه اوسه پورې موږ په والو ټکولو کې راغټ شو تر دې حده پورې چې موږ به پلار والو موږ به غږ ونه کړو د پردو دي کې څه دغه چې زما ترګان راځي یا زما د تره بچي راځي ترور زامنو په پیغلې جینۍ د کپړې شلی نو دا څه دغه خبر نه ده مونږ بس نور برداشت نشو کولی که دې تپوس کوي زموږ مخامخ د دې نه تپوس وکړلی شي چې بیا زموږ څه ګناه وي چې څه دغه زموږ وي مونږ له دې راکړی شي تاسو کې وهلې وې دا مور یې خو د لسمه پړسولې ده دا د شپې 11 بجې وي چې دی راغل د اختر شپه وه دوی ټول راغل 14 کسانو زما تره زامنو د ترګان مې ورسره زما پلار ورسره زما ورسره تروریانې وې زما ترور هم پکې وال کړي دي زیدي او زما جب زه مخلم او زما میم وخلې ده ټول زما پوزه ماته زما د امي د لاس دا ګوتې ماتې دي او د دې سټي سکین دغه راغل دي سرونه سر رګونه بالکل بند دي د دې ایکس رې وغیره هر سره پورټونه راغل او مونږ هغه دغه ته سیف ورسین کلغې و چې د دې دغه حالات خراب دي او زه پې مونږ کاروایي کوو نو دا څنګه دغه دي اوسه پورې ګیر نه دي مور وجه څه ده چې تاسو وخي داسې څه بدوم کړي دي روډ ما ته دې وجې هغوی ما غلطي کړې ما څه غلطي کړې عمر واده شم بیا د اسخر ظلمونو بیا مې د لیبر ظلمونو بیا مې د خاوندو دې ما ته وجې غوښتي زه خو په عزت کې ټول عمر ژوند تېر کړی زما په خوله هم څوک نه وي شوي زما په سترګو هم څوک نه وي شوي ما په خپل مالک کې داسې وخت تېر کړی یو بچی وخت تېر کړی دی دی زما مالک تپوس کړي تاسو چېرته در په در ګرځئ موږ اوس رور کړ مې ویو زما رور دی مونږ له خوراک راکوي صحیح ده خو زما بیماري زما ډاکټر زه دونه یې غواړم چې ډاکټر کې تلم راوستم ډراپونه یې ما څخه جوړ هسپتال کې داخله کړم یو نه بل نه پیسې زما رور راغشي دا کېنوه دلته کې دا بالکل ودرېدی نشي دا دې وخت کې چې کومه ده نو دا مخې بالکل کنډم دی او دا دوی چې په کوم انداز کې دفتر ته راوستله نو دلته یو اعتماد دی بدې ځای ته راغلی دي را دي خوشحاله دغه ستاسو نوم دی جی زما نامه مزمل ده مزمل لکه دې وخت کې په دې مور باندې پیسې خرچه هم ته کېږي او چې دې وخت کې زه په خپله مور باندې خرچه کوم جی 40,000 روپۍ مونږ قرض راواغستې جی
هسپتال ته هم بوتله سټي سکین هم ولا وکړې نور هم دغه ورکړو دا خوره مې بوتلې وه جي دې باندې هم د علاج ملاج هم ورکړو د دې پوزه ماته ده جي او داسې هلته نوخار دغه ته ځو سنټر جیل ته ځو راځو جي بیخي بس خرچه مو ګډوډه شوې وه جي اوس چې راتلو په 1500 باندې د رشکه والا ونیولو او جی مونږ چې ویډیو کړی وه چې اساس امداد کړو او جی مونږ سره امداد کړو یو بیل له 15000 را لېږلې وي او بل روزانه له 1000 روپۍ لېږلې چارې ښه کور ودان الله دې وسه ډېر خو کی صحیح او خلک خو د رنګ رنګ کالونه کوي ډېر خویان دي کنه داسې هم کېږي خو څومره ضرورت دی سر د امداد دې وخت کې لګا دې وخت کې جی مونږ تقریبا 3.5 لک روپۍ قرضدار شو جی 3.5 لک روپۍ قرضدار شو لاله باقي دې ته جوړ شوی امکان چې په ځان باندې پېټرول واړو ما د عدالت مخې ته ځکه دوی مونږ ته انصاف نه راکوي جی 14 ورځ دوی لا تر اوسه پورې نیولې شوي نه دی وی سبا اخر باندې 12 تاریخ ته بي بي اي کې دا بي بي اي به د دوی کینسل کیږي جی او سلور کسان وي دی بي بي اي کړي سلور نه دا کوم سلور چې نه کړه دا ولې نه نیول شوی لاله ډاکټري ریپورت څنګه دی لکه دا خو ګریوس کیس ته سخت جوبل دي ګرانو چې ډاکټري سوي وکیل سوي تاسو وکیل ته مونږ جی ورغلی هغه وی سبا وی بار خو ته زموږ د طرف نه وکړه وکیل او جی وکیل ملو شوی ستاسو طرف نه بالکل مونږ ته وکیل ملو شوی دی ډاکټري ریپورت هم راغلی یار سره راغلی هغه به سبا مونږ خیر وړو عدالت ته سبا هغه هم راځي بي بي اي به هغه کوي کنه خپل ضمانت په پیش کوي او مونږ ترغی سره تر اوسه پورې روغه موغه نه دا کړی او جی او څه جرګې هم د باندې راکړي نه جی جرګې نه کړی یو بل ته وایي چې مونږ ته بار نه اطلاع راځي بقایا مې دی کې مې احمد شتره دی او بل تره مې دی که نه هغه زامنو ته وایي خپلو ته چې په غونډه کسانو باندې نیسي وي وخی پیش وي او د بوسو لوګی ورته وکړي جی مونږ څه ظلم خو نه دی کړی جی څه دومره ظلم هم نه دی کړی ښه ګرانو کتونکو کاشف به ستاسو ډېره زیاته مننه کوم دوی ته موږ وکیل ورکړی دی خو هغوی بي بي اي کړی دی نو بي بي اي کې چې کوم دی په 302 کې بي بي اي کېږي بالکل به ازاد ګرځي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګورئ تاسو چې پکې دومره راغلی دې وخت کې حالات څه ویني بس زه دا کم حالات چې زمونږ د پلار د لاسه دی بیا زمونږ د ترونو د لاسه دی زه ته یم چې تا زمونږ په باره کې لږ سوچ نه کول زمونږ فیوچر باره کې دې لږ سوچ نه کول چې کم دی باندې به کم حالات تېرېږي مونږ خو تور سر یو د یو بل په کور خو نه کېږي کله یو خوا کله یو خوازو کله بل خوازو زمونږ کم حالت د دې حالت ذمہواري زما د پلار د زما د ترونو بچو او ترور بچو مې ده تعلیم هم نیمه کې پاتې شو تعلیم هم نیمه کې پاتې شو شوق شته دونه زیات شوق دی زمونږ تعلیم سره ډېر زیات شوق دی دا رور د لا خرچې برابرولی شي دا غریب خرچې برابر کړي که موږ له تعلیم زور برداشت کړي اوس په علاجونه اوسو کې علاجونه اوس ټول دا خور دې ماته کڼډه ما دا مور دې او جی تاسو وایي زموږ تعلیم زما تره د لاسه زما پلار د لاسه او زما د څنګه چې د مشر خور دی وي وجه دا چې موږ په ورکوټوال نه په دې وال ورسه کې راغټ شو د پلار وال ورسه هم برداشت کول نو بس ته موږ خو غټ شو اوس خو د ترونو بچو د ترګانو د ماماګانو وال خو اوس نشو برداشت کولی پلار دې څه نشه کوي ولې او نشم کوي چرس هم څکي چې چرس ورسره نه بس سم بد دغه کې وي بس کله وي مال چرس راکوي ګولۍ هم اچوي سمې تیزې تیزې ګولۍ اچوي نشه کوي او د دې یو ورور دی که نه نو لکه ستاسو ژوند څنګه تېرېږي بالکل بد تیریږي لکه دا اوس چې ورور دی وایي چې غریبي ده 3.5 لکه قرضدار یې من ورکولی شي نشي ورکولی موږ ته وایي چې موږ ته انصاف ملو شو دی ولې کولیام ګرځي کولو ګرځي ولې کولو ګرځي کو انصاف جي ګرانو کتونکو په پیسو میلاویږي هغه هېڅ هم نشته دي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګوري دې ته چې مونږ ګورو مونږ وایو چې اوس څه وکړو الله دې موږ له دومره وس او طاقت راکړي چې مونږ خپل هر څه برابر کړو او مونږ دغه کړو الله دې زما مشر ماما له ډېره تېره ورکړي چې مونږ سره دومره ولاړ دی او لا ودرېږي الله دې هغه له ډېره تېره ورکړي ډېر خلک خو دا وایي چې زه دې ویزې له به ورکړم او دا بار یې ولېږم نو بیا به لکه زه کتونکو ته وایم چې دې خویندو به لکه بیا څوک وي دا یو ورور دی او د دې مور دا غېږه پرې راټوله ده نو ډېر خلک داسې ډیمانډ کوي او جی ډېر خلک راته وایي ویزه درته کوم او یو شی او بل شی جي مونږ ورته وایو چې څه امداد کوئ دلته راته وکړئ پوه شو جي چې زه د خپلې مور او خویندو سره یم لکه دوی نه زه خولې خواتلی نه شم جي د ظالمانو هېڅ پته نه لګي جي قصب څه کولی شي کسب جی کسب خو مې د وړوکوال نه څه نه دی زده جي بس مزدوري دې کړې ټول ټاټکي مزدوري مې کړې جي منډۍ کې مې لوډینګ کړی دی جي او بس خپله سیلمیني به مې کوله جي صحیح او جي ګرانو کتونکو دا د دوی د موبایل نمبر دی 0318 96 00 698 0318
96 هغه خلک پې چې کوم دی دوی راپاسوه هغه خلک چې کوم دی نو په دې باندې کالو کې چې د دوی سره امداد کوي بې ځایه تنګولو نه اجتناب وکړي او دا ډېر ځپلې شوي دي دا غوره دی نه چې امداد له راغلي دي یا دوی غوره د انصاف مطالبه کوي خو بیا دا یو کس دی ګټه وټه دا یو ده او دا خویندې دي 4 او دا بوډۍ مور ده او پالج هم وخلې ده او ټوله ماته کنډه مرسوي جی زه دا من چې د ښځې خاوند جنګ راځي د پار کور کې جنګ راځي د باچا په کور کې هم جنګ راځي خو ښځې خاوند جنګ راشي ختم شي دا بارنا په کیسه کار دی او تا ته هم لیکه تا څه چې شوي دي ما سره ستا د لاس شوي ته تکړه شه درنو بچو له غو یو ډبه یا ښځې یو ډبه د شته رولې څه پرېږدي او که نه پرېږدي نو تاسو نه د دې ډېرونه دونه همت ورکړه چې خپل کور باندې راته نه کړه ستا په لوی جامې شلولې ستا لوی مټ له ورځې مټ له وولم ستا مخامخ نو داسې ستا لاس شوي دي الله ستون وکړي څونه چې موږ سره کړي نور به هېڅ هم نه یم ټولو سره الله ما سره مړه کړي الله دون وکړي څونه چې یې ما سره کړي زما ورور غریب دی موږ له خټې له راکړي موږ دا رود درمنه تانو کچرو له راکړي چې څه شوي دي لیکت هم د لاسه شوي دي د رونو خویندو الله لمسې وړي مردې چا لمسې پسې مزه او زه پلار ته دا وایم چې اوسه پورې څه شوي دي ستا په دغه شوي دي زما ترګانو چې تا ته څه ویلي دي تا د هغوی منلي دي او کړي دي د کوره در باندې روان کو او روانېږي بس دی نور اوس هم نه کېږي او بیا هغوی راځي او په موږ د کپړې شلوي او بد دغه را باندې کوي ته لاړ شه تا هغوی سره وکړه چې تا روغ فرېدي او که نه کوي ګوره چې بیا ستا کم حالات وي او چې کم دی دی موږ پرې ډېر خوشحال یو الله دې بدترین حالات کړه چې څنګه موږ در په در لوغړی الله دې داسې ولوغړه به چې څنګه دې موږ ولوغړولو ګرانو کتونکو داسې ډېرې خبرې چې دوی خانداني خبرې دي زه تصادم نه غواړم خو دې وخت کې د دوی دا ژوند چې کوم دی دا ډېر د سختو سره دی ډېر د کړمو سره دی د ناخرو سره دی بیا هم د خدای دغه د دوی د ماما له زه هم ورته دوا کوم چې یاره ځای ورکړی بهرحال موږ سره کورونه هم شته موږ سره ځین هم شته داسې ډېرو خلکو له موږ پنۍ ورکړي دغې نه به هم نه پاتې کېږي څنګه هم چې وکیل ورکړی دی په الله دې کړي چې دوی دا کور روغ شي او د دوی په سر باندې لاس کېښودی شي خو چې کله کور نه روغېږي نو بیا په آرام سره چې کوم دی نو خبره د کلي مشرانو له رشته دارانو له دې کې رامنځته کېدل پکار دي دا مسله چې کومه ده د خل په لابو تلل دي خو اوس زه شتمنو خلکو ته اپیل کوم چې ما کوم نمبر ووي نو خو دا رور دا بچي دا په خپلو خپو درېږي نو هېڅ چاته اجت نشته نه بیا دا ګیلې شکوې دا اوس یو غریبي ده چې در په در ګرځي کله یو خوا کله بل خو بیا ورته انصاف هم نه میلاویږي څنګه چې دی وایي چې ځان وسوځوم خو څوکمه خو الله دې داسې نه کوي الله دې داسې وخت نه راولي زما کتونکي به انشاءالله تا په خپلو خپو درئ تا به ماله کوي تا به د خپل کاروبار مالک کوي او ته به د دې خویندو سهاره جوړېږي انشاءالله او د ستا دا خویندې چې کوم دی نو دا به تعلیم یافته کېږي مزید هم ښه تعلیمونه یې کړي دي خو مخکې دوی ته موقع میلاو شوه نو دا سبا له خپل جاب هم کولی شي او د خپل دغه رور او دغه مور دغه خصمانه خو هم کولی شي ضرور